ځکه که یو پله 4 وروڼه لړو نو بل پله 2 زامن او یو پلار لړو چې څنګه غم او ماتم دلته دی نو داسې غم او ماتم ماته نشته پته چې د هغوی جنازه به په کوم ځای کې شوي وي چېرته وه په هسپتال کې مو تپوس کوو نو بې وایي چې مونږ کره خو تبرګې هم نشته چا نه به تپوس کوي چې تبرګې ورکره نشته خو په مرګ زوبله نه پوهېږي که نه چې تبرګې ورسره نشته او ټوپکمار نه دي خو په دې خبرو نه پوهېږي که نه خو دقسې به د هغه بېبې غم هم وي هلته کې به هم یوه لور خور د چا واده یې د دې نکاح په شرف کې به یې د هغې به هم واړه بچي هغه هم لاړه د هغې ژوندونه هم تباه شو مونږ به په تاڼو په تحصیلونو باندې سر شو مونږ به دا وایو چې کنې مونږ ته به په خپل ملک کې د خپل قانون د لاندې عدل او انصاف میلاویږي هېڅ هم نشته هېڅ شی هم نشته ځان پوه کوي په دې شیز باندې دې راتلونکي نسل له دا ټوپک څوک په لاس کې ورکوي دې راتلونکي نسل له د نفرتونو دا تخم په دې باندې څوک کري په دې پاکه ځمکه چې 4 بچي وله پراته هغه راپورټ کوي هغه ګوته لګوي او د هغې د راپورټ اخیستو والا هم څوک دی هغې مور ده په مونږ باندې خو به دا وخت تېر شي په هغه مور نه تېرېږي زما پیغام دی د دې روډ د شیشې په سترګه باندې خپلو پښتنو وروڼو خویندو له چې د رب خاطر وکړئ دا 4 واړه قبرونه د وروڼو دي بس د بیبي د وجود د صبر امتحان نورمال ہے بس دی خو لړ د دنیا نه پرده وکړه هېڅ شی هم ځان سره یو نه وړه او پښتنو ټول واورئ والله قسم د ځان سره وړئ چې دا کفن دې په نصیب کې نه دا هم دستانه دی او دا 4 فوټه پلنه او دا 7 فوټه اوږده کنده دا هم دستانه ده مرګ حق دی خو په ګور کفن کې شک دی دوستانو چې کومه یو بده پیښه په میسا کلي کې راغلې وه دا هغه ځوانان دي چې کوم د خاورو د لاندې شو باچا صاحب را سره ولاړ دی چې دا کوم حالات چالو دي زموږ په دې پښتنو څه شوي دي بغیر بې ګناه قتل کیږي السلام علیکم جی وعلیکم السلام باچا صاحب ډېر زیات ظلم شوی دی په دې باره کې به سم میسج ورکوي زموږ د ټولو پښتنو وروڼو ته بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولالي تا ویلې چې په پښتنو باندې څه چل شوی دی زموږ خدا دعا ده چې الله تعالی د دې په قبرونو رحمتونه را نازل کړي او دغه تلل دی باعث ته مغفرت وګرځوي وایي باران یې مړ کړي که څوک اور په ټول جهان ولګوي څه به مړ شي هغه اور چې په خپله یې باران ولګوي مونږ وایو چې پښتانه پښتو مونږ دې شیز له راوستی دی چې مونږ بني اسرائیل هیر کړه نن مونږ په میسا کلي کې ولاړو په زرګاو خلک د دې 4 واړو شهیدانو وروڼو دا 4 واړه وروڼه دي دا 4 واړه واده کړي دي د دې 4 واړو کونډې دي د دې 4 واړو یتیمان بچي شو د دې 4 واړو مور بوره شوه دای 4 واړه چې څومره مو کم شی هم پاتې شه لله ما فی السماوات و ما فی الارض هر یو شی د الله دی چې هغه په ځمکه کې دی او که په اسمانونو کې دی هېڅ شی هم نشته زما عزتمندو یو شی یاد ساتئ زما پښتنو په کومه ځمکه باندې چې موږ او تاسو جنګ کوو په کومه ځمکه چې موږ او تاسو جنګ کوو چې هغه په ژوندون کې موږ پسې انتقال کیږي زمونږ له غونتې د مرګ د پسته زمونږ د معمولي غونتې بې پالې او د حرس او د هوس د لاندې بیا زمونږ انتقال دغې ځمکې له کیږي نن زما دا 4 وروڼه لړه نه ورسره بچې شته نه ورسره بیبي شته نه ورسره ځمکه شته نه ورسره مال شته هېڅ شی نشته ای زما د پښتنو مشرانو زما شازلمو ګلالو ځوانانو میندو له مو غم پرېښوده مشرانو له وایم چې هغه فیصلې چې تاسو په ژوندون باندې نه کوئ ستاسو د حرس او د هوس په لار باندې ښکلې ګلالیز زلمي ځوانان ستا د پسته بیا ټوپک ته قلم په ځای د هغوی په برخه باندې شي بیا د یوې مور د سترګو نه د اوښکو په ځای باندې وینې ځي بیا یو ګلالۍ بچی د بچو سره کونډه شي بیا بچي یتیمان شي د سر سوری ختم د پلار په شکل کې دا موږ په کومو کندو روان یو او کوو به څه دا 4 واړه بچي په کوم شوخون خپلې بیبي او بابا لوی کړي دي
دا په کوم شکل کې دې ځای را رسېدلي څلور واړه متشرع څلور واړه ښایسته خلک نو ولنبلونکم الله رب کریم وایي ای زما بنده زه ستا امتحان اخلم بشیء من الخوف چې تاله مې دبدبه درکړې ده یره در باندې راولم والجوع د رزق فراواني مې در باندې راوستې ده په تا باندې لږ او تنده راولم ونقص من الاموال مال او دولت مې درکړی ویخلم درنه والانفس او ما تاله ښایسته ښایسته بچي درکړي هغه د نه والم بچی ډېر لوی نعمت دی د دې د قدر و قیمت تپوس د دوی د مور نه کوئ چې په خپله سینه او په خپلو پیو لوی کړي دي دې ځای له یې رسول بیا په خوشحالۍ وله ښځې وکړي بیا دوی له الله بچي ورکړه د دوی نو نسل روان شي به دقه شی د دوی وشي الله رب کریم وله ورکړه زما ټولو پښتنو له د خپلې پښتونخوا دا یو اواز دی چې مشرانو کومه فیصله کوئ په خپل ژوند باندې وکړئ حرص مه کوئ هوس مه کوئ تمه مه کوئ بل له کنده مه کنئ د بل په لار کې ازغي مه کوئ خپله به مو په دغه لار باندې تګ شي هېڅ شی هم د ستاسو نه دی نه د ستا دی او نه زما دی دقه شی دی چې نن دوی لړه نه یوازې لړه هېڅ څوک هم ورسره نشته د خپل سوال د خپل وجود د خپل ژوند د خپلو کړو جواب به دوی په خپله پروردګار له ورکوي زمونږ دعا ده چې الله تعالی دې زمونږ پښتنو کې صبر او استقلال پیدا کړي موږ له دې د صحیح فیصلو کولو توفیق راکړي چې په خپله مو ځان پوه نه کړ نو ذلت زمونږ په برخه باندې دی زمونږ دعا ده چې الله تعالی هغه مور چې په هسپتال کې هغې ژړله او د سترګو یې اوښکې نه راته مور په دې سیس يوم يقوم الحساب ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر لنا ولهم وارحم عليهم ولا تعذبهم ولجميع من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون